الله الرحمن الرحیم باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مخکنی بابونو کې تاسو عام کال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ولستو چې کالو سر بهغي قیام اللیل کو. قیام اللیل د شپې او درېدل، د شپې مونځ ته قیام اللیل وي، او چونکې دا د آرام کولو نه وروسته وي، یعنی انسان سه آرام کړي، خوب یې کړي او د شپې په آخره حصه کې پاسېدلي، په دې وجه ورته تهجد وایي. هجود خپل اړخ خپل طرف د بسترې نه پورته کولو ته وایي. او تهجد منې د خوب نه وروسته بیدارېدل او قیام اللیل کول. نو قیام اللیل او تهجد خو یو څیز دی. د نومونو استعمال جدا جدا په دې بنیاد باندې ده. اوس دا مونځ تراویح هم دی او که نه دی، دې ځای کې اختلاف دی. بیا نو څوک دا صحیح ګڼي چې دا تراویح دا چونکې راحت سره آرام سره کولی شي، او هر څلور رکعاته پس پکې لږ آرام کوي خلک، ځکه ورته تراویح وایي. او دی دا اصلاً هغه مونځ کوم چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم هره شپه کوه. د محدثینو رائے دې طرف ته ده چې تراویح، صلاة اللیل، قیام اللیل او تهجد دا د یو مونځ مختلف نمونه دي. د پسې حدیث په تاسو اوره هغې نه به هم دا ثابتېږي. هغه دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شپې په جمع باندې تراویح کړي دي، نو په هغه شپه کې د هغې قیام اللیل نه دي ثابت. دا دلیل شده دی چې دا درې وړه څیزونه یو دي، ځکه چې سید عایشه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با کالو سر دغه اتو رکعاتو باندې اضافه نه کوله. بار کې دا علمي اختلاف دی. د اختلاف په بنیاد باندې ډله جوړول ګناه دی. اختلاف ګناه نه دی. مونږ ډېر ځله دا ویلي دي چې هغو ځای کې علم موجود وي، پوهه موجود وي، او خلقو ته د رایې د ازادۍ، خپل رایې ازادۍ سره پیش کولو اجازت وي، ډیکټیټرشپ نه وي، اختلاف وي. خو د اختلاف په بنیاد باندې افتراق غلط. اختلاف ځان له څیز دی، زما رایې به ځان له، ستا رایې ځان له، دې ته اختلاف وي. او چې زه تا ته سلام نه کوم او ته ما ته سلام نه کوې، وی د اختلاف نه وي، ډېره ډلهبازي وي. دا دواړه جدا جدا څیزونه دي، دا یو بل سره مه ګډوډوئ. اختلاف به وي د رایې، لیکن دا به نه وي چې د پسې مونځ کېږي او په د پسې نه کېږي، یا دا بې ایمانه دی او دا با ایمانه دی. دته علمي اختلافات وي، او داسې خبره نه ده. زموږ دې زمانه کې اختلاف نشته دی، بلکې افتراق دی، فرقه پرستی ده، چې دا شی ځکه کومه چې دا زما مذهب دی یا زما د استادانو رایه ده، او دا غلطه ده دا خبر. نو بار کیف رمضان را روان دی، نږدې دی، ډېر ښه وخت کې حدیث مخې له راغی مونږ له. دې کې مونږ ته ښیي ده روجې باره کې هم حدیث کرا دی چې من صام رمضان ایمانا واحتسابا، چا چې د رمضان روجې ونیولې. او دې حدیث کې د سیدنا ابو هریرہ فرمائی من قام رمضان ایمانا واحتسابا، چا چې قیام وکړه د رمضان، تراویح یې وکړې. تراویح پرې ښودل جایز نه دي، د انسان اجر کې کمی راځي. دا ټیک دی چې تراویح په نه کولو باندې په روژه څه اثر نه غورځي. روژې ثواب جدا دی او تراویح ثواب جدا دی. خدا ډېره لویه تکلیف ده خبره ده چې یو مسلمان هو کې
دی قیام اللیل پریدي حال لا چې دی ویښي تراو پشپو کې خلک ویښي ټول هسې فضول ګرځي را ګرځي ګپې لګوي خو دا کوتاهي ده کوتاهي په دې ده چې د حدیث کې به تا ته اوس پته ولګېږي چې کوم خلک تراویح کوي نو د هغې څه فایده ده زمونږ د خلکو تربیت کمی دی چې ته ورته ووایې چې دا شی ډېر ضروري نه دی نو دی یې بیخي پرېږدي دا خو غلطي ده بیخي پرېښودل خو نه دي پکار یو سړی که د ماسخوتن د مخې نه کوي نو سهار کې دې وکړي پشمني کې دې وکړي خو د خپل عمل جواب به دی خپل رب له ورکوي دا نه ده چې خلکو له دوکه ورکوي چې زه به یې سهار کې وکړم بیا نه کوي بس هسې یو طرف ته شوی دا غلطۍ دي دا ګناهونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې مونځ سره پرېښی نه دی نه په رمضان کې او نه په غیر د رمضان نه نو عمومي طور هم دا د خلاف سنت کار دی خلاف شرع کار دی کم چې زموږ د خلکو حرکت دی خو رمضان کې د اهمیت نور ډېر شي چا چې قیام اللیل وکړه د شپې مونځ یې وکړو یا چا چې روژه ونیوله لیکن دې دپاره د حدیث کې دوه شرطونه ښیي تشه روژه نه ده مطلب یوازې تراویح کول یا قیام اللیل یا تهجد نه دي مطلب بلکې ایمانا و احتسابا دا دوه بنیادي څیزونه دي ایمانا په داسې حال کې چې دی ایمانداري د هر نیک عمل دپاره بنیادي څیز ښه عقیده ده چې دی توحید منونکي الله واحد لا شریک ګڼي د هغه صفت مخلوق کې نه ګڼي دارنګې د هغه صفات مخلوق له نه وایي مخلوق له عبادت نه کوي پیر بابا ته آوازونه نه کوي چې راورسېږ دا خو دا عقیده خرابه ده شرک دی په عقیده کې د الله نه سوا د بل د نوم منښته نه کوي دا خو شرک دی د الله نه سوا بل څوک حاضر ناظر نه ګڼي خپلو مشکلاتو کې مشکل کشای نه ګڼي بلنه صرف الله ته کوي له دعوت الحق رښتینې بلنه صرف د الله د غایبانه یا الله وایي یا الله مخلوق ته آوازونه نه کوي سر تندی په ځمکه باندې د الله نه سوا بل چاته نه ږدي دې ته ایمان وایي خلک ګیره وساتي اوږدې اوږدې چغې وساتي دا پیر صاحب دی نور ورته خلک سجدې کوي دا کافر مشرک پیر دی نو په نیک عمل مه دوکه کېږه نیک عمل ښه څیز دی خو بنیاد به یې صحیح ایمانا د ایمان تقاضې چې پوره کوي روژه چې نیسئ نو د ایمان تقاضا به یې ګڼئ دا به بوج نه وي خو پښتانه خو د پخوا نه عجیبه عجیبه خلک دی که نه ماشوموالي کې تاسو ته به یاد وي چې خلکو به څه ویل روژه راله ډانګ په لاس الوی به زغړوي واړه ته خلاص ته وګوره که خالص مذاق نه دی شریعت یعنې مونږ هر یو عبادت بوج ګڼلی دی حال دا چې هر عبادت به د ایمان تقاضا ګڼي په دې فرق خو به تا هغه څوک پوهېږي چې هغه حدیث ویلي او هغه په ایمان هم پوهېږي یو سړی چې حدیث نه ویل هغه د ایمان په معنی څه پوهېږي مونځ چې کوې سارې مالې دا به بوج نه ګڼې دا به د ایمان تقاضا ګڼې د ایمان تقاضا دا ده چې زه به پنځه وخته مونځ کوم د ایمان تقاضا دا ده چې زه به د بدکارۍ نه ځان ساتم د ایمان تقاضا دا ده چې زه به سود نه کوم د ایمان تقاضې وایي چې کله سړی د ایمان د تقاضې په بنیاد یو کار کوي نو د ایمان کې ترقي راځي او کله چې عادت نه بیا ایمان کې ترقي نه راځي زمونږ معامله اصل دکه ده چې دا څوک ایمان نه ګڼي چې ما د روژه نیولي دا څوک ایمان نه ګڼي چې ما د الله کتاب ویل دي دا څوک ایمان نه ګڼي چې ما له زکات ورکول دي یا حج ورکول دي یو رواج دی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنبیه کوي د حدیث کې ایمانا په داسې حال کې چې د ایمانداري دویم واحتسابا احتساب معنی د ثواب په خاطر
محدثین دیتا استحضار نیت وی یو نیت کول وی اخو فرض دی د هر عمل لپاره یو سړی چې کله عبادت کوي د الله فرمان برداری کوي نو نیت وی د هغې د کولو د نیت په خولې د ویلو څه حاجت نشته قرآن کې یا په حدیث کې دا نه دی لیکلي چې تاسو عمل کوئ نو هغې ته مخکې ووایئ چې نیت مې کړی زړه د خلاصه 200 روپۍ زکات ورکوم د نیت تعلق خولې سره نه دی د دې تعلق زړه سره دی ستا زړه کې د راشي چې ما سره دومره پیسې دي او په هغې باندې ما باندې 200 روپۍ زکات فرض دی دا ستا نیت دی د دغې په بنیاد باندې د الله د رضا په خاطر دا زکات ته چاله ورکړې دا ټیک د ستا زکات شو خو که ستا نیت کې دا راځي چې دا سړی زما خدمت کوي ځکه دله زکات ورکوم نو تا معامله برباده کړه دې ته احتسابا وایي یاد دې موږ ته خپل مشران ډېر شی دې جومات کې به غبار به وکړو زکات به یې ورکوو خلک ولا چې ګاډۍ به راغې د ګنو ډک به یې نه که نه ورته به موږ زکاتونه موږ درکوو کار نه کوي موږ سره دا زکات نه دی شوی یو سړی مونځ د دې لپاره اوږد کوي چې خلک زما تعریف وکړي دا مونځ خو نه دی شوی ستا هغه نیت څه شو استحضار د نیت پکار دی نیت فرض دی خو زمونږ خلکو خولې له زور ورکړی نیت مې کړی نیت به کوم ته مونځ کوې هلته کې قرآن بللی دا صاحب به راشي اواز یې م روښکلي نیت مې کړی نیت به کوم نه امام غریب خطا شي زه ته کېنم که خپل ووایم ډېرې غلطۍ داسې دي چې هغه معمولي غوندې کوشش غواړي چې سړی هغې نه بېغمه شي اقامت چې شروع شي نو د اقامت جواب ورکول پکار دی څنګه چې اقامت کوونکي الله اکبر وایي نو اورېدونکي به هم الله اکبر وایي څنګه چې هغه وایي هغه شانتې به وایي څنګه چې د بانګ جواب دی راځي د اقامت جواب هم البته د حی علی الصلاة حی علی الفلاح په مقابله کې لا حول ولا قوة الا بالله دی او د قد قامت الصلاة جواب کې قد قامت الصلاة ویل دي په دې باب کې چې کوم صدقت او بررت یا بررت دی هغه ثابت نه دي دغه ویل دي نو دی په خپل نیت څه وخت کوي علماء کرامو مسله نه ده ښودلې خلقو ته دی به د اقامت جواب کوي دی به څه وخت کې نیت مې کړی نیت به کوم وایي او چې کله امام الله اکبر وایي نو د باندې دا لازمه ده چې دی هغه سره شرکت وکړي نو د خولې نیت ځای پکې کم ځای پاتې شو روژه کې اشتهارات چاپ کېږي نه کې ورلاندې دعا هم لیکلي بصوم غد نویت من شهر رمضان غد خو سبا ده وایي د سبانۍ روژې نیت نن تړي بصوم غد دغسې حال دی ته عجمیت وایي د عبادتونو دپاره نیت فرض دی لیکن د خولې نه د زړه مونږ باره کې خلک دا چې نیت نه مني ولې مونږ پاګلان یو چې نیت نه منو انما الاعمال بالنیات د هر عمل بنیاد چې کوم دی دا په نیت باندې ستا په اراده کې څه دي اوس الله رضا کول دي او که مخلوق رضا کول دي نو که ته مخلوق رضا کوې نو ستا نیک عمل ختم شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تابعین تبع تابعین اس د دین په کتاب کې دا نشته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته په خولې باندې ویلي البته حج یو داسې عمل دی چې هغې دپاره به دعا کوله اللهم انی ارید الحج فیسره لی الله زما د حج اراده ده دا ما دپاره آسان کړي وتقبله مني دا زما نه قبول کړي د دې دعا نه خلکو جوړه کړې نیت دی چې دا جي نیت دی نو بیا یې په هغې باندې نور عبادات قیاس کړي دي دا قیاس مسله خو نه ده دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کام عمل څنګه کړی هغه شانتې کول دي عمره چې به یې کوله نو فرمایل به اللهم انی ارید العمرة فیسرها لی وتقبلها مني دا دعا ده
دغه دعا باندې خلکو قیاس کړی دی او هر ځای کې نیت ثابتوي. دا قیاس خو نه امام ابو حنیفه رحمه الله کړی دی، نه بل امام کړی، نه بل امام کړی. د نیت استحضار ضروری دی. چا چې قیام وکړه د رمضان، او بل حدیث کې من صام رمضان، چا چې روزې د رمضان نیولې ایمانا د ایمان په حالت کې، واحتسابا او د ثواب د حصول لپاره، یا واحتسابا په حالت د استحضار د نیت کې، نیت حاضر او دته دروازې چې به سکار کو بالفرض، یا د شپې چې کله عبادت کوي او سو وساوس راځي یا نور څه خبره راځي هغه طرف ته نه متوجه کیږي، خود احتسابي کوي په دې کې. استحضار د نیت د هغې ځان له فایدې دي. نیت خو فرض دی او استحضار نیت د هغې ځان له فایدې دي. دی به روان کار نه کوي، که د فایده به صحیح فایده یې دا ده چې غفر له ما تقدم من ذنبه، دته به وبخلی شي هغه ګناهونه کوم چې مخکې تېر شوي دي. دا په کوم بنیادونو؟ په دوو بنیادونو، چې سړی مؤمن موحد وي او سړي کې ریاکاري نه وي، خود احتسابي پکې، د الله د رضا لپاره یو کار کوي، مخلوق ته د ښودنې دپاره یا مخلوق باندې د احسان جتاولو دپاره نه کوي. او چې کله کار کوي نو نیت یې حاضري. زمونږ منځونه زمونږ اعمال ولې بربادي؟ زمونږ استحضار د نیت نه وي. مونږ ولاړ مونځ کوو خو دماغ مبار ګرځي، مطلب دا چې استحضار د نیت نشته. نیت حاضرول پکار دی. کم مجلس کې چې ناست نو هغې کې ځان حاضر ساته. دا پته هغه وخت کې لګي چې سړی بلا بحث وکړي، بیا یې ورته وي ته ووایه ما څه ووایې، هغه سې خوله برابره کړي. دی ودی مونځ کې هم دغه چلي، دی ودی په ودو باندې مونځ کوي. عادتا عبادات مه کوئ، دا دین وګڼئ او دا کوئ. نو بار کیف دی کې ترغیب راکړه موږ له په قیام و رمضان کې. رمضان شروع کېدونکی انشاءالله لږ وخت دی ورته. تیر کال غوندې مونږ بیا کوشش به دا کوو، اهتمام به دا کوو انشاءالله چې حافظ به ساتو یو. او څنګه چې پروس کال تاسو خدمات کړي یا طلباو، څه کال بیا ځان تیار کړئ. دا هغه نیکۍ دي چې دا زمونږ په نام اعمال کې لیکلي کېږي. او که بالفرض سړی دې سره یو بل نیت وکړي، د خپل پلار مور نیا نیکه د بخښنې سوال وکړي، نو د هغې ډېرې فایدې. صحیح بخاري کې حدیث راځي چې کله کله الله رب العزت د یو مړي عذاب کې کمی راولي یا د هغه درجات اوچتوي. لا تپوس وکړي چې ربه دا ولې، زه خو مړ شوی یم، زما خو څه عمل نشته. خو د هغه جواب دا وي چې بې استغفار ولد کلک، دا ستا بچي ستا لپاره د بخښنې سوال کړه. دې روژه کې دا کم اعمال چې مونږ کوو، بالخصوص دا طلباو باره کې چې څه وایم، دا خپل پلار مور پسې لګي، د دې به ډېر خیر وي. مونږ خو نور څه نشو کولی، خو دا یو مختصر عمل دی چې دا وکړو، نو شاید چې الله رب العزت زمونږ په حال هم رحم وکړي او زمونږ د مړو په حال باندې هم رحم وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.